په 3 ورځې پاتې دي د کمپین او 8 تاریخ باندې به تاسو د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی ممبران منتخب کوئ د ووټ په ذریعه. د هغې سلسلې کې نن موږ دلته کې حاضر شو. میا صاحب ګډه کې مخکې همایون باچا چې دی هغوی موږ لپاره به همیشه منډې تړې والې او موږ لپاره ډېر د هغوی کورنۍ او د هغوی یو دلته کې ډېر کلیدي کردار ادا کړی. نن د هغوی زه په دې باندې د هغوی د کورنۍ مشکور یم چې هغوی هغه کوم کردار به ادا کوو همغه هغه تسلسل د هغوی هغه کورنۍ ساتلی دی او زه په هغې باندې د هغوی ډېر زیات مشکور یم. عزتمندو میا صاحب ګډه خلکو مخکې په موږ باندې اعتماد کړو، مخکې موږ له ووټ راکړو. موږ دا تمه ده دې دغه له درخواست راغلي وو چې تاسو به زموږ دا جرګه نن منظوروئ او راپاڅوئ به همغه شانتې څنګه چې مخکې هم کار کړو د هغې نه زیات جوش سره زیات جذبې سره به راپاڅئ او دلته کې به کوشش کوئ چې زیات نه زیات ووټ چې دی هغه ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا ته او قومي وطن پارټۍ ته میلو شي. بنیادي طور باندې که موږ وګورو نو یو طرف ته د ترقۍ لار ده، د خدمت لار ده، د علاقې د پسماندګۍ لرې کولو لار ده، د دې علاقې د مسایلو حل لار ده. بل خواته داسې خلک راپاڅېدلي دي چې د هغوی کردار هم تاسو ته معلوم دی. د هغوی بعضې پکې داسې هم شته چې دا 15 کاله دور هم تېر شو خو میرزا ډېر یونین کونسل یې توجه ورنه کړه. بیا پکې څه د مذهب په نوم باندې ووټ غواړي او د ووټ سره جنت و دوزخ تړي. هغه یو خپل یو د هغې دغه دی. په دې باندې تاسو هم خفه یئ او موږ هم خفه یو چې جنت و دوزخ زموږ اعمالو سره تړلی دی او د هغې فیصله به الله تعالی کوي. که دا په دې ووټ سره وي نو بیا خو ډېره اسانه وه، بس بیا خو هم ووټ اچو بس جنت دغه کار ټیک و، بس بیا خو د عباداتو هم ضرورت نه و، د منځونو روژو هم ضرورت نه و، بس یو کار به دغه و. خو دغې باندې تاسو هم خفه وئ نو دغې جذباتي خبرو کې به نه راځو. دغې کوم هغوی چې مذهب سره د هر څه تړي دغې کې به هم نه راځو. موږ به دې ته ګورو چې بهی څوک زموږ د علاقې له کار کولی شي او زما خیال دی چې په دغې باندې به تاسو سره هر څوک اتفاق کوي چې د کار تمه چې ده هغه خلک د جناب آفتاب احمد خان شیرپا نه کوي. یو ځل بیا ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم. د جهانګیر باچا صاحب دي، د ریاض باچا دي، د نعمان باچا دي هم ډېر زیات مشکور یم. ستاسو ټول هم ډېر زیات مشکور یم. دا لږ ساعت راتګ به په ډېر څه منظوروئ او انشاءالله دا کوشش به کوئ چې په 8 تاریخ باندې دلته کې د قومي وطن پارټۍ کامیابي وشي.